شیخ صاحب په خپله وضاحت وکړو چې زه د پروګرام څومره پیسې اخلم، د چا دستربندۍ ته راشم څومره پیسې ته زه غواړم، د چا نه مطالبه کوم که نه کوم. د دې ټولو شیزونو وضاحت حضرت شیخ صاحب په خپله باندې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، نن ویډیو په پښتو کې ریکارډ کوو او د هغې وجه هم دا ده چې د دې نننۍ ویډیو تعلق د صوبه خیبر پښتونخوا د یو عظیم شخصیت زینة المحدثین شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه متعلق ویډیو ده او د هغې متعلق د بعضو خلکو اشکالات او دغسې د نورو علماو متعلق بعضې اشکالات چې حقیقت کې او په واقع کې دغسې شکوک او شبهات چې د ملګرو په ذهنونو کې دي، نو څه عناصر شته چې د هغې په وجه باندې دغسې شکوک او دغسې شبهات د ملګرو ذهن ته راځي. خو عموما د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه متعلق بعضې مخالفین دغه خبره په ډیر زور سره او په شد و مت سره بیانوي چې حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه کله د دستربندۍ یا بل یو څه پروګرام ته ځي او څوک دعوت ورکړي نو د پیسو ډیمانډ کوي او بیا دومره پیسې غواړي او حتی دا چې ما خپله د حضرت شیخ صاحب زما استاذ هم دی الحمدلله او ما د باجوړ ته د راوستلو په اراده سره د هغې سره څو ځل خبرې اترې هم شوي دي، خو حقیقت دا دی چې بعضې وجوهات دي چې د هغې په بنا سره باجوړ ته هغه نشي راتلی. هغه خبرې په میډیا خو موږ نشو کولی چې ولې نشي راتللی، هغه بهر کې نورې خبرې دي، خو دومره ده چې زما په وړاندې باندې یو حضرت دا خبره وکړه چې حضرت شیخ صاحب دا د هغه چا خواته ځي چې څوک ورته پیسې ډېرې ورکوي او څوک مالداره وي. نو ما افسوس هم وکړو، خفه هم شوم په دې خبره باندې چې حضرت شیخ صاحب غوندې شخصیت او د هغې متعلق داسې بازاري زبان استعمالول واقعي چې دا د انسان دپاره د بدبختۍ او وجه کېدی شي چې انسان بدبخته وي داسې خبره وکړي. حضرت شیخ صاحب په یو ویډیو کلیپ کې په خپله د دې خبرې ډېر په واضحه الفاظو سره رد کوي. هغه ویډیو کلیپ به ما تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړی هم وی، خو د دې سوشل میډیا پلیټفارم خصوصا د یوټیوب هغه دغه داسې دي چې په هغه باندې که بعضې ویډیو ورکړي نو مشکل پیدا کېږي، بیا نقصان پیدا کوي. د دې قوانین او هغه کاپي رایټ وغیره دغه شیزونه میزونه پکې لږ را پیدا کېږي. نو هغه کې شیخ صاحب په خپله باندې دا خبره وکړله چې اوسه پورې که زه چا خوا تللی یم، چا پروګرام ته غوښتلی یم، که چا په هغه پروګرام نه وروستو د ګاډي چې کومه خرچه او کومه کرایه ده او کومه د لارې اخراجات دي تګ راتګ ظاهري خبره ده چې زه د هغه چارسدي نه راولم باجوړ ته ورسوم او د هغه سره خپل یو ګاډی ورسره وي، خپل سیکیورټي ګارډ وي د هغې، نو ښکاره خبره ده بیا د دې واپس تګ هم دغسې وي نو ډېره اخراجات او ډېره خرچه راځي. نو حضرت شیخ صاحب وویل که چېرته ماته چا د ګاډي د تیلو خرچه راکړې ده الله دې ورسره ښه وکړي، خو وایي ما ډېرې مدرسې داسې لیدلي دي چې زه وله به خپله چانده وکړم د عوامو نه، هغه غریبانو مدرسې وي، یعنې داسې خاص څه ورسره نه وي، نو که هغې ماته څه راکړي دي هغه پیسې ما واپس الټه ورکړي چې دا واخله او په مدرسه کې دا پیسې استعمال کړه. خو اوس بعضې خلک دا اعتراض کوي. او بیا شیخ صاحب دا هم وایي که چېرته موږ سره چا داسې ذاتي طور باندې څوک راشي او هدیه راکوي، تحفه راکوي، نو قبول کړی یم ده او الله دې ورسره ښه وکړي، خو چاته مو دغسې مطالبه نه ده کړې، چا نه مو دغسې سوال جواب نه دی کړی چې موږ ته تاسو پیسې راکوئ او دومره راکوئ او دومره راکوئ. ها بعضې خلک داسې شته دی چې په دې فیلډ کې دي، د خطابت په فیلډ کې او دغسې تقریر او وغیره،
چې د سربندۍ پروګرام ته ځي یا بل پروګرام ته ځي نو هغوی مطالبه هم باقاعده طور باندې کوي. خو د دې نه علاوه حضرت شیخ صاحب الحمدلله داسې یو شخصیت دی چې الله انتهایی غټ زړه واله او د شروع نه مالداره شخصیت پیدا کړی دی. تر دې حده پورې چې د مشرف دورې حکومت کې حضرت شیخ صاحب د صوبایي اسمبلی ممبر و، ایم پی هم و. یعنې هغه داسې شیزونو ته زما په خیال د هغې ضرورت نشته، خو بیا هم بعضې خلک راپاڅېږي اعتراضونه کوي. نو په دې خبرو کې هیڅ قسمه حقیقت نشته چې شیخ صاحب پیسې اخلي، څومره اخلي، ډېرې اخلي، کلګې اخلي، وضاحت په کار و که نه په کار، دا شیزونه ضرورت نه و. خو بیا هم شیخ صاحب په خپله وضاحت وکړو چې زه د پروګرام څومره پیسې اخلم، د چا د سربندۍ ته راشم څومره پیسې ته زه غواړم، د چا نه مطالبه کوم که نه کوم. د دې ټولو شیزونو وضاحت حضرت شیخ صاحب په خپله باندې وکړو او ما تاسو ته دې ویډیو کې بیان کوم. نو الله تعالی دې موږ او تاسو له داسې پروپیګنډو داسې د علماو د ګستاخۍ نه وساتي. او بیا هم که کومو ملګرو داسې غلطي کړې وي یا کلیپونه جوړ کړي وي په دې باندې چې پیسې واغستې او دا یې وکړه هغه وکړه، نو نه د په کار ملګرو دا شیزونه مه کوئ. اخیره کې یو درخواست تاسو نه، که تاسو زموږ د ویډیو نوی لایک کړي دا ورسره لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې د خپل رای اظهار هم وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.